دوستانو خدای دې وکړي چې خوشحاله اوسئ، صحتمند اوسئ. بیا مې هم درته یو ویډیو برابره کړې ده د مایکروسافټ اکسل د فارمولو باره کې. نو انشاءالله په دې به کار کوو. د دې دپاره چې د فارمولو اسانه طریقه وي نو ډایرکټ به زه راشم دلته get started with formulas. دا په 2014 افیس کې یو ډېر ښه آپشن دی. یو کلیک کوم او کریټ. نو دې سره به ماته صفحه خلاصه شي. په مایکروسافټ اکسل کې مختلف ډېرې فنکشنې دي، ډېرې قوي فنکشنې دي چې کولی شو د روزانه کار ډېر په اسانۍ سره مخکې یوسو. نو راځم اول بیسکس ته. بیسکس کې عادي فارمولې دي، ډېرې اسانه. که غواړو چې څه عدد سره جمع کو یا تقسیم کو یو عدد په بل باندې یا یو عدد له بل نه منفي کو، د دې لپاره کولی شو دلته استفاده وکړو. اسانه لاره د اډیشن د اعدادو جمع کولو لپاره مساوي اول عدد انتخابوم، د جمع علامه ورکوم او سره دویم عدد انتخابوم او انټر. نو دې سره به اتومات دا عدد راته جمع کی. د تفریق دپاره یا د یو عدد له بل نه منفي کولو دپاره مساوي اول عدد انتخابوم، بیا په کیبورډ کې د ډیش علامه یا منفي علامه، دې نه بعد دویم عدد انتخابوم او انټر کوم. نو دا له دوه له یو نه منفي شول چې منفي یو جواب راغی. دلته جوابونه شته، باید دغه جوابونه راوباسي که چېرته عملیه مونږه صحیح وکړو. د دې دپاره چې عدد سره ضرب کو مساوي اول عدد انتخابوم او د ضرب علامه په شفت 8 سره په کیبورډ کې هم شفت 8 سره کولی شئ چې دا انتخاب کړئ او دویم عدد ورته انتخابوم او انټر ورکوم. وګورئ د دې عدد هم یو په 2 کې ضرب شو، 2 جواب راووت. نو د تقسیم دپاره مساوي اول عدد انتخابو، په کیبورډ کې د سلش یا د کوېشن مارک علامې سره دلته سلش سته دی، تقسیم علامه ده، نو دا انتخابو او دویم عدد انتخابو انټر. نو موږ ته به عدد راکړي کله چې یو تقسیم پر 2 کو 0.15 رسیږي. د پاور یا د طاقت دپاره مساوي اول عدد انتخابو، بیا د شفت شپږ په کیبورډ کې د پاور یا د طاقت علامه ده، کولی شي چې دویم عدد هم انتخاب کړئ او انټر. نو دا هغه جوابونه شول چې موږ سره راووتل او دا هغه جوابونه وو چې مخکې ورکول شوي وو. که چېرته عدد تغییر کړم، دلته عدد یو نه 4 ته تغییروم او انټر کوم. وګورئ عدد به دلته فرق کوي. 4 جمع 2 شپږ، 4 منفي 2 2 او 4 ضرب د 2 8. نو داسې به مونږ عدد سره جمع شي او یا طاقت یې 2 په طاقت د 4 طاقت د 2 14 راځي، یا 4 په 4 کې 14. دلته مخکې راځو لاندې د دې هغه شته دی پکې معلومات چې دا مونږ کوم عملیې اجرا کړې. دې دپاره اول هغه سل چې انتخابو دې ته ریفرنس سل وایي، دویم سل هم چې انتخابو هغو ته ریفرنس سل وایي، او منځ کې چې د کوم علامه استعمالو دې ته اپریټر وایي. که د دوم مثال کې وګورئ، دلته په کانسټنټ عدد باندې یا مشخص عدد باندې هغه شوی دی چې یو کانسټنټ عدد لس دی ضرب دی 2 چې نتیجه 20 راوځي. دا هم شته دی. او بعضې فنکشن لرو، یو هغه فارمولې دي چې مونږ یې مینول جوړو او یا هغه فنکشنې دي چې په اکسل کې شته دي. فنکشن لکه سم فنکشن، اوریج فنکشن، ماکس فنکشن، مینیمم فنکشن. نو دا فنکشنې دي او په فنکشنو کې کوم یو سلونه چې دننه په قوسینو کې راځي دې ته ارګیومنټس وایي، چې دا به په نورو شیټونو کې له دې نه زیات استفاده له فنکشن نه کوو. دا صرف بیسکس وو. راځو دویم شیټ ته. دویم شیټ کې موږ سره د فنکشن ته
انټروډکشن دی کوم فنکشن چې په ایکسل کې شته په سلهاو دي بعضې به یې مونږ دلته په دې ویډیو کې کار وکړو راځو اول فنکشن دی سم فنکشن ده جمع کول د اعدادو سم ډیره ساده فنکشن ده کولی شو په ساده ډول باندې له سم فنکشن نه استفاده وکړو دې دپاره مساوي SUM لیکو سم قوس شروع او هغه ځای هغه عدد چې غواړو سره جمع کړو دا انتخابو او انټر کوئ د دې اعدادو ټوټل 180 کیږي او 4 اعداد دي او اوریج یا اوسط یې 2.5 کیږي چې دلته موږ ته سم راوېست دلته بیا د تکرار کولی شو یا که غواړو چې په اسانه سره هغه کو جمع کو یو بله لاره هم لري الټ مساوي خپله به سم فعال شي او انټر داسې هم کولی شو چې سم د منیو له طریقه یا د ټاب له طریقه وکړو د دې لپاره دلته کلیک کوو هوم ته راځو او دلته آټو سم شته دی نو آټو سم باندې کلیک کوو او انټر کولی شو چې جمع کو بل فنکشن دلته د کاونټ په نوم ده کاونټ حسابوي چې څو اعداد دي په څو سیلونو کې څومره اعداد دي نو صرف هغه سیلونو کاونټ به موږ ته راوړي دې لپاره مساوي کاونټ او هغه سیلونه چې غواړو چې حساب یې کړو د انتخابو او انټر کوئ نو ګورئ دلته 15 سیله دي چې په دې کې اعداد لیکل شوي خو کاونټ فنکشن صرف د اعدادو لپاره کار کوي که چیرته زه دلته دا نمونه کاونټ کوم نو بیا به دا کار نه کوي انټر کوم وګورئ 0 راغی د دې لپاره چې دا مشکل حل کو صرف یو A اضافه کو یو بل فنکشن ده د کاونټ A په نوم باندې دا انتخابو او انټر کوئ وګورئ اوس به نمونه هم راته حساب کی چې څو نومه دي دلته ټوټل 15 نومه دي دلته کاونټ هم راووت 15 دا کاونټ فارموله ده د سم دپاره دلته نور پریکټیس هم شته چې کولی شو دا دلته اپلای کو الټ ایکول ټو د اسانۍ دپاره وکړو او انټر ډایرکټ به دا سره جمع شي دلته کولی شي چې وګورئ د فنکشن نوم سم دی او په دې کې ارګومنټس داخل کې یو انتخاب شوی بیا دوه نور انتخاب شوي دي دا هم کولی شو چې مختلف واخلو د مثال په طور که چیرته دلته وګورئ په دې فنکشن ډبل کلیک کوم صرف دا اعداد جمع شوي دي نو زه غواړم چې دا جمع ده دا ټوټل یو ځای جمع کړم نو اسانه سم صرف ارګومنټ زیاتیږي دا اعداد انتخابوم بیا کومه ورکوم بیا ورسره خپله د دې ټوټل هم اضافه کوم جمع اډیشنل ویلیو هم ورسره اضافه کوم یا که وغواړم دواړه داسې انتخابولی شم نو پس له دې قوس بندوم او انټر نو دا به دا ټول راته جمع کی ډبل کلیک کوم وګورئ ماته به دا ښیي که چیرته ګورم چې کوم عادات سره جمع شوي دي بیا دلته مونږ په ډیټا منیو کې یا فارمولا منیو کې ټریس پریسیډنس کولی شو چې وګورو یا ټریس ډیپندنس هم کولی شو چې وګورو که چیرته غواړم دا به ریموف کړم د دې عادت کومو ځایونو کې دا جمع شوی دی نو د دې لپاره ډیپندنس راخلم وګورئ دا په 3 ځایونو کې دا عادت جمع شوی دی او یا استعمال شوی دی دې ته ډیپندنس وایي که زه چیرته دا صفر کوم وګورئ په 3 واړو کې به دلته فرق راځي او که نه بهتر ریموف کولی هم شم ریموف اروز دا خیر وروسته به انشاءالله دا په فارمولا منیو کې بعضې فارمولې وایي نو دا کولی شو چې هلته په دې باندې مکمل بحث وشي راځو بل شیټ ته په دې کې اوریج دی اوسط د اوسط معلومولو دپاره فارموله لرو یو طریقه دا ده چې هوم منیو ته راځم دلته د آټو سم نه لاندې اوریج شته دی انتخابوم او انټر وګورئ دلته اوسط 2.5 راوت او که دا غواړم چې وګورم دا انتخابوم دلته کولی شئ 180 جمع ده بله نو کله چې دا انتخاب کو کولی شي د دې اوسط دلته وګورئ 2.5 او دلته هم عدد 2.5 راوت بله لاره باندې دا ده چې
مساوي average دلته انتخاب کو او اعداد ورته انتخاب کو نو انټر دا به average یا اوسط دلته وخی 15 کچیرته دا هم انتخاب کو وګورئ دلته به اوسط 15 وي ټوټل 140 دی او کاونټ 4 دی یعنی 4 اعداد دي چې دا یې جوړ کړی دی نو دا د فارمولې منیو نه هم کولای شو دلته چې کله کلیک کم فارمولاز د دې ځینه اټو سم نه لاندې اوریج شته دی دا انتخابوم او انټر کوم وګورئ دلته به اوسط راوباسي که چیرته دا انتخاب کو او ګورو دا اوسط به مساوي ولدي اوسط سره نو دلته میډین مود هم کولای شو چې پکې انتخاب کو مساوي MOD مود مې واخیسته او دا انتخابوم او انټر کوم هغه عادت چې له ټولو نه زیات تکرار راغلی وي هغه به دلته از مود ښیي که چیرته زه 40 بیا ولیکم او یو 40 بل هم اضافه کم نو ګورئ 40 دلته 3 شول نو ځکه په مود کې 40 ښیي که چیرته دا یو دانه کې بیرته 50 کم نو دلته 50 ښیي لکه په ریاضي کې چې مونږ په سټیټسټکس کې وایو مود او میډین دلته هم کولای شي چې مونږ دلته دې کې انتخاب کو یا میډل ویلیوم په کار ده دې لپاره میډین استعمالیږي کولای شو چې میډین واخلو او دا انتخاب کو انټر کو د منځنۍ ویلیو دلته 50 دی دا منځنۍ ویلیو دی که چیرته زه دا 40 کم نو دلته به دا 40 ته تبدیل شي او یا 80 کم نو دا به 80 ته تبدیل شي دلته ټول ما سره 15 ویلیو دي په 15 کې منځنۍ 80 دی ځکه دلته پکې 80 اضافه کیږي نو دا مود میډین او افریج راځو نیکسټ شیټ ته دې کې مینیمم او ماکسیمم بعضی وخت مونږه لټولو نه وړوکی عادت یا لټولو نه کم عادت انتخابونو دې لپاره equal to MIN مینیمم او کولای شو دا انتخاب کو او انټر کو په دې کې لټولو نه کم عادت شل دی ځکه دلته راغلی نو کولای شو چې ماکس زیاترین عدد انتخاب کو equal to MAX max او دا انتخاب کو انټر کو ګوري زیاترین عدد پکې 50 دی که زه دا لس سلو ته تبدیل کوم ګوري دا به سل شي زیاترین عدد به مونږ ته انتخابوي کولای شو مینیمم یا ماکسیمم دلته هم اضافه کو له کومې طریقې نه دا ځل اضافه کو له هوم منیو نه اټو سام دین لاندې مینیمم شته دی انتخابوم انټر کوم کمترین عدد به انتخاب کی په دې ځکه به ماکسیمم راواخلم نو بیا هم دلته راځم ماکس انتخابوم او انټر کوم د دې لپاره چې دا زیات استعمالیږي نو دې چې په لیست کې اول شته دي کولای شي په اسانۍ سره دینه استفاده وکړي راځو بل شیټ ته په بل شیټ کې موږ سره تاریخ او وخت دی که چیرته واړو چې نه تاریخ دلته اضافه کو نو کولای شو په اسانۍ سره مساوي ټوډے نن ورځ او انټر دلته به د نن ورځې تاریخ راشي اوس غواړم وګورم مثال یو عدد دلته مونږه هغه ورکړی دی چې یو تاریخ له بل نه منفي کوو د مثال په طور دلته به یو تاریخ اضافه کړم د یو چا د برډے یا د چا د کلیزه په یو تاریخ ده نو زه دلته په دې کې نهمه میاشت ورکوم د نهمې میاشتې په دریم تاریخ باندې د چا برډے ده نو انټر کوم یو ګورئ یو دېرش ورځې د دوی هغه ته برډے ته شته که چیرته دا تغییر کم لس ته نو دا به یو شپېته ورځې شي دا هم کولی شو څنګه یې کولی شو نو د دې دپاره به دا تاریخ راخلو منفي د مخکینی تاریخ ټوډیز ډیټ نو انټر کوم یې وګورئ دلته به یو شپېته ورځې پاتې دي دا هم کولی شو دې کې اضافه کو همدغه رنګ دلته مونږ لرو یو بل آپشن یا بل فنکشن چې هغې ته مونږ ټایم فنکشن وایو
ټایم فنکشن مونږ ته اوسنی وخت ښیي. د دې دپاره مساوي ناو او انټر کوم یې وګورئ. نن 22 د ماښام دي، نو دغه خپل تاریخ به دلته په دې ځای کې وښیي. بعضې اوقات مونږ غواړو چې کارمندان ډیر وي او غواړو چې د دوی له سیستم نه معلوم کړو څه وخت داخل شوی دفتر ته، څه وخت د ډوډۍ دپاره وتلی دی او څه وخت بیرته راغلی او څومره وخت یې کار کړی دی. اکثریتو دفترونو کې د حاضري د کارت په لاره کارت باندې یا په د لاس په فنګر پرنټ باندې حاضري کیږي. د دې حسابولو دپاره مونږ کولی شو چې دا فنکشن دلته استعمال کړو. نو د دې فنکشن دپاره راځم هلته لاندې نو ورکوم مساوي، اول راخلمه ټایم آوټ منفي ټایم ان کوم وخت داخل شوی دی، نو دا په قوس کې واچوم. اوس هغه وخت منفي کومه منفي د 1 بجه چې دی کله وتلی دی ډوډۍ دپاره، منفي هغه وخت چې ټاکل شوی دی ډوډۍ دپاره، نو دا ترېنه منفي کوم او ضرب دی 4 کوم. نو اوس به وګورئ چې دا 8 ساعته د مونږه د هغه ټایم دی د دفتر، نو دا به دلته په دې کې اضافه شي. کولی شمه فنکشن دلته کلوز کم، لکه زما یو هغه کم ورکړی یو قوس. نو وګورئ 8 ساعته د دې هغه شوی دی د کار. که چیرته دی راغلی په 28 دقیقې وي نو دلته به دا وخت تغییر کم او انټر به یې کم. وګورئ 7.5 ساعته د کار کړی. دا په یو حساب کې ډېر اسانه ښکاري، خو کله چې نفر ډیر وي او ټایم حسابو نو بیا ډیره مشکله وي. دې دپاره دا فنکشن ډیر ښه کار کوي. دلته معلومات شته دی دا فنکشن څنګه استعمال شوی، کولی شئ چې دا سره وګورئ، کولی شئ په اسانه سره دې حساب وکړئ. بعضې اوقات ضرورت لرو چې یو ځای کو تاریخ او نمبر او یا بعضې اوقات حتی ټکس سره یو ځای کو. لکه دې مثال کې کتلی شئ دلته فرست نیم دی او لاست نیم دی، نو غواړو چې داسې مونږ ته په دې شکل باندې راشي چې اول نوم وي ورسره کاما وي بیا ورپسې دویم نوم وي. د دې دپاره اسانه لاره مساوي اول عدد اول هغې ارګیومنټ انتخابوم او یا هغه اول سیل انتخابوم، دې سره اینډ ساین ورکومه او اوس کولی شم په قوس کې یو کاما ورکم او بیا اینډ ساین ورکم او دویم نوم سره انتخاب کم او انټر. وګورئ دا له کاما سره راغی. نو د دې دپاره چې دا ټول هغه وشي کنټرول ای باندې هم کولی شم چې دا لاندې کاپي کم او یا دلته په دې اخري کونج باندې کلیک کوم او ډبل کلیک، دا به هم دلته ټوټل اضافه شي. بعضې اوقات مونږ غواړو چې بغیر له کاما اوسي یا په منځ کې فاصله وي، هم اسانه ده. نو کولی شو چې اول دا عدد انتخاب کو، بیا اینډ ساین ورکو، بیا په قوس کې لږ فاصله ورکو او بیا اینډ ساین ورکو او دا ورسره انتخاب کو. نو ګورئ دلته نومونه اضافه شول. حتی کولی شو چې کانکټینیټ استفاده کو. کانکټینیټ یو فارموله ده چې په نورو فارمولو کې به انشاءالله کانکټینیټ باندې کار کوو. خو په دې ویډیو کې اوس دپاره همدومره دی. نو بله ویډیو به انشاءالله چې ډېر زر تاسو ته راشي، په هغې ویډیو کې به اف سټیټمنټ، وی لوک اپ، کنډیشنل فارمیټینګ یا کنډیشنل فنکشنز او فنکشن ویزارډ او فارمولا ایررز دا ټول انشاءالله چې باس پې کوو. که څه پوښتنه وي نو کولی شئ چې کمنټ کې پرېږدئ، میسج کې پرېږدئ، انشاءالله له جواب سره به راځم. ډېره مننه، تشکر.